بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو کتونکو. شیر افضل خان مروت کم چې د پاکستان تحریک انصاف وکیل هم دی او اوس هغه د پاکستان تحریک انصاف سینیر نائب صدر هم دی. د هغوی یو آډیو کلیپ چې کوم دی هغه وایرل شوی دی، د لیک شوی دی. تاسو دغه کلیپ کم آډیو کلیپ چې دی دا واورئ، بیا به دې باندې یو څو خبرې کوو. ټول ممبران نوټس کې راولم. پرون عاطف خان یو میسج کړی دی چې بای د کنونشن بایکاټ وکړي او د جلسې په حواله سره هم چاري درویشن کړی دی. عاطف خان یو ذمہ دار سړی دی، ریجنل پریزیډنټ دی. خدا خبره دا چې کوم دی دا انتهایی نامناسبه خبره ده. هیڅ حق د نشته دا چې د پارټي د خان د کنونشن په حواله سره بایکاټ خبره کوي. او زه چې کوم دی علي امین خان تاسو ته ریکوست کوم چې تاسو دې ته شوکاز نوټس ورکړئ او د دې ځان خپل ایکسپلینیشن ورکړي چې د په کوم حیثیت کې دا خبره کړې ده چې د کنونشن بایکاټ وکړي. عاطف خان دا خبره چې کوم ده د بز او خان سے بستانه تاسو کو او ان شاء الله چې کوم دی نن او وختونه نه دي چې پارټي په مشروطه چلی دا پوزیشن برا کوي چې بای دا خبره تاسو ولې کړې ده. او علي خان تاسو ته ما ریکوست چې تاسو دې ته شوکاز ورکړئ او د دا ځان ایکسپلین کی چې په کوم حیثیت کې دی وای پارټي چې کوم د کنونشن د بایکاټ وسی. دا خبره به زمون تکي انجام ته عاطف خان تاسو رسوم. عاطف خان تاسو پیغام مې واورید اوري خان سره ډیر خلک او ډیر د قانون ندي، خو په سخت ټیم کې مونږ ګورو چې کم نر بچي ور سره په سخت دي اوري. او زه چې کوم دی دویمه خبره دا ده سړو ته په سړیتو په نظر ګورم. پوښوي ما صرف دا میسج دی د پاره کولو چې زه پټه او په شا باندې چې کوم دی چا سره هغه نه کوم. بالکل په ښکارا باندې تاسو ته وایم تاسو ډېر قربانیانی او ډېر وخت باندې تیری او قربانیانی د زوینم چې ډېر قرباني ورکوي لګیای. او زه صرف دا درته وایم چې دا کم تاسو دا کوي، تاسو دا حق نه و چې ته وایي چې کنونشن چې کم دی اب نه کیږي. او خان 10 تاریخي خدي او زه لګیایم هایکورټ کې هغه کوم زه به تاسو ته تاسو کوم په کوم حیثیت کې چې خمازدار چې کم دی په دې باندې ځان هغه کا چې کم تاسو دا حرکتونه کوي او ریکنه په پټه مې نه کول بس نه مانه دا برداشت کیږي. ان شاء الله خان کمیونیکیشن خبرم نه کوم پوښوي کنه خو چې دا کم تار کتونه دي او داستا نور چې دا کم په دې پارټي کې فساد پیلاو کوي ان شاء الله ډیر در به کم دي دغه بدل درکو تا جی. کتونکو تاسو دغه کلیپ واوریدو. د کلیپ کې شیر افضل خان مروت چې کوم دی کم چې وکیل دی د خان صاحب او د پاکستان تحریک انصاف وس دی سینیر نائب صدر هم دی، د عاطف خان په حواله باندې خبره کوي. او علي امین ګنډافور چې کوم دی کم چې اوس د پاکستان تحریک انصاف پښتونخوا صدر دی هغوی ته دغه خبره کوي. د عاطف خان په حواله باندې ډېرې زیاتې خبرې کړې دي. عاطف خان هغه سړی دی کوم چې د پاکستان تحریک انصاف د پاره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي او اوس هم هغه دغه قربانۍ ورکوي لګیا دی. که هغه د دغه په حواله باندې یو خبره کړې ده چې یاره ورکرز کنونشن چې دی هغه تاسو پکې مقامی کسان نه شاملوي کوم چې الریډي د پی ټی آی د پاره ډېرې زیاتې قربانۍ دي هغوی ورکوي لګیا دي. نو کاغه دغه یو ګیله کړی ده یا یو خبره کړی ده، نو زما په خیال مروت صاحب لا دومره سټریک ایکشن نو پکار او دومره سختي خبرې نه وي پکار، ځکه چې دا پارټي خو اوس هم دوی له عقل نه راځي چې کم بدی کې د دې پارټي درینه ورکران دي د وخت نه چې کم دی هغه خان صاحب فالو کوي، دغه پی ټی آی فالو کوي، تحریک انصاف فالو کوي. نو هغوی له خامخا عزت ورکول پکار دی، د هغوی نه پوښتنه پکار ده. پرون یو سړی پارټۍ ته راشي او هغه چې کوم دی نو بیا دا قسمه خبرې کوي په هغې لیډرانو پسې په هغې ورکرانو پسې کم چې د پارټۍ دپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې دي، د هغوی منډې ترړې والي دي. خان صاحب هم په خپل وخت کې په خپل حکومت کې هم دغه غلطیانې کولې چې کم نوې کس به راغی پارټۍ ته نو د هغه به ډېر زیات عزت و، هغه له به یې ډېرې غټې عهدې ورکړې. او نن چې کم دی نو هغه کسان ټول سایډ ته شوي دي. که تاسو وګورئ نو پرویز خټک چې و هغه د پارټۍ ته په 2011 کې راغلی و، په 2013 کې خان صاحب په هغه باندې مهربانه شو، هغه یې وزیر اعلی کو. بیا داسې که تاسو وګورئ نو محمود خان ته وګورئ هغه باندې خان صاحب ډېر زیات مهربانه و، هغه هم د دې صوبې وزیر اعلی کو په 2مه پیره پاټاره کې. داسې که تاسو وګورئ فواد چودھری ته وګورئ، دا ټول هغه خلک دي چې دا پارټۍ ته وروستو راغلي دي او بیا دوی غټې
غټو عہدو باندې فایز ول او هغوی به حکمونه چلول او کم هغه کسان هغه ورکران کم چې د خان صاحب درینه ورکرانو د هغوی سره د هغه د نظریې د وجې نه ملګري دي نو هغه کسان نظر انداز کیږي. اوس چې کم مروت صاحب دی نو د جمعه 8 دن د دلا شوي نه دي او د چې کم دی نو د د پی ټی آی چې کم زاړه ورکران دي په هغوی باندې دا قسمه دا کم میسج چې تاسو واورېدو دا قسمه حکمونه جاری کوي. نو دا د پارټۍ دپاره ځکه چې پاکستان تحریک انصاف خو آلریډي په کرایسس کې دی نو د دوی له په دې ټایم کې لږ د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي او نه چې دا قسمه حرکتونه یا دا قسمه ډرونه دوی جاری کوي نو د پارټۍ ته به د فایدې په ځای نور نقصان ورسوي. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي. د تل پاتې خدای پامان.